السلام علیکم. د بډر باندې افغانستان طرفه کوم بلا اشتعال فایرنګ شوی دی، هغه سلسله تر اوسه پورې جاري دی. دا فایرنګ نه صرف د کرمې کوم محاذونه دي، کوم سرحد دی هغه طرف ته دي، بلکې چترال ورسره وزیرستان او نورو ځایو کې هم دا بریدونه تر اوسه پورې جاري دي. خو دې کې زیاتره کوم فایرنګ شوی دی هغه په اول شروعات د اریوب ځاځي دغه ځای کې کوم ګوي بارډر دی هغه نه شوی و، انګور اډه ورسره خرلڅي بارډر، هغه سره چترال سره کوم علاقه دی، تقریبا 5 شپږو محاذو باندې یا ضلعو باندې دغه فایرنګ کومه سلسله دی هغه تر اوسه پورې جاري دی. یوه طرف ته افغانستان طرفه بلا اشتعال فایرنګ شوی دی، بل طرفه د سیکیورټي فورسز خاص کر د پاک فوج طرفه هم جوابي کاروايي شوي دی، څه هغه کې سورس د سیایي څه هغوی طرف ته هم یو کپي نقصان شوی دی. بله طرفه د افغانستان طرفه کوم خټ شوي میزایل یا ګولۍ وي هغه هم په ابادۍ لګېدلي دي، څه هغه کې پیواړ باندې 2-3 میزایل لګېدلي دي، خو تر اوسه پورې هېڅ قسم ته جاني نقصان نه دی شوی. د افغانستان کوم سورس دی هغوی تر مخه اوسه پورې هغه طرفه تقریبا 4 یا 5 کسان مړه شوي دي، او دلته کوم سورس دی دوی دا وینا کوي چې تر اوسه پورې 3 کسان دلته هم مړه شوي دي. نو فایرنګ کومه سلسله دی تر اوسه پورې جاري دی، او تقریبا دې کې د غټې او د وړې اسلحې استعمال کیږي. که موږ د کرمې خبره وکړو، هغه کې د ګوي بارډر ورسره خرلڅو بارډر ورسره د شهیدانو ډنډ او تایدې کلي نه هم فایرنګ کیږي ورسره، ولې چې نه اوڅوره داسې بډر والا پلوڅو سره دغه ځای کې کومه د بډر علاقې دي هغو کې فایرنګ سلسله هم شروع دی او جوابي کاروايي هم شروع دی. نو دا اوسه پورې اپډیټ مخته څه کیږي هغه به تاسو سره هم شیر کوو. مهرباني.